الرحمن الرحیم بحث کې مخکې مونږه د راوي او بحث عام ویلی و. بحث عن عالمین یعنی د یو عالم باره کې مونږ دې کې ګورو د هغه اقوال ګورو چې د اقوال راوړو دغه عالم تفصیلات اقوال یې څونه دي د کم رواتو باره کې اقوال دي. ټیک شو. نو د هغې د لټولو طریقه دا ده چې یو خو تاسو د عالم نوم ورکئ چې د عالم څه نوم دی نو دغه به سلیکټ کړئ کیبورډ به بدل کړئ او بل کې لکه زه مثلا امام ترمذي ګورم. ټیک شو. خو د دې سره به یو خبره بله هم یاد ساتئ کله چې تاسو لیکل کوئ نو کیبورډ به د عربۍ استعمالوئ. که چېرته د اردو یا پښتو یا فارسي یا بل وي بیا به کار نه کوي. ټیک شو. زه امام ترمذي لټوم نو د ترمذي په نوم باندې په دې کې دوه علما دي، دوه کسان دي او هغه دوه کسان څوک دي نو یو محمد بن اسماعیل ابن یوسف ابو اسماعیل الترمذي ثقة حافظ او بل امام ترمذي دی ابو عیسی. طبقه د دې سویمه ده د محمد بن اسماعیل ابو اسماعیل ترمذي چې دی د طبقه 11مه ده. په دې کې تقریبا 37 طبقاتو پورې تذکره یې کړې ده. صحیح شو. 37 طبقات دي او دا بل د دویمې امام ترمذي د 12مې طبقې دی. سنې وفات امام ترمذي 279 او دا بل ترمذي چې د 280. په دې سافټویر کې جوامع الکلم کې د رواتو باره کې د دې نه څومره اقوال مروي دي نو د دې ابو اسماعیل ترمذي نه 2 اقوال دي او د دې بل نه 238 اقوال دي. نو که تاسو دلته وګورئ دې ځای کې به د دې عالم چې کوم ناقد دی د د جرح د اقوالو د تعدیل د اقوالو تعداد داسې دا ورکړي. دې ځای کې به د سنې وفات ورکړي، دلته به طبقه ورکړي او دلته د عالم. اوس د امام ترمذي چې کلام کړی دی دا کوم روات دي نو تاسو به داسې وکړئ چې هغه راوي باندې به ډبل کلیک کړئ، یعنی کوم چې تاسو ګورئ د هغې باره کې به څه وکړئ ډبل کلیک وکړئ. لکه دا امام ترمذي زه ګورم چې د کوم راوي باندې کلام کړی نو ډبل کلیک وکړئ. یو خو دا طریقه ده. دویم دلته عرض دې باندې به کلیک کړئ نو هغه روات 238 دي چې امام ترمذي د هغې باره کې کلام کړی نو هغه درغلل. لکه ابو المبارک ته مجهول ویلی دي یا ابان بن اسحاق اسدي ته ثقه ویلی دي یا دین علاوه ابو زید قرشي رجل مجهول عند اهل الحديث لا يعرف له. اوس تاسو وایئ چې د دې راوي باره کې د ده قولم او د نور علماو اقوالم ګورم نو څنګه به ګورو؟ لکه زه د ابوبکر ابن نافع قرشي باره کې ګورم نو دلته دا بټن به ووهئ مقارنة اقوال. چې مقارنة اقوال باندې کلیک کړئ نو د دې راوي باره کې به د نور علماو اقوال هم راشي. که دا دلته راغل که نه د ابن معین قول دی هغه لیس بشیء وایي. ابن حجر خو رستنی دی. امام احمد دی هو عندي مثل العمري. ابو داود دی هو عندي فوق العمري. ابن حبان دی ثقاتو کې ذکر کړی. ابن عدي جرجاني دی ارجو انه صدوق لا بأس به. نو تاسو د نور علماو د اقوالو مقارنه هم د سره کولی شئ. ټیک شو. بیا واپس که ځئ تاسو نو بحث ته به لاړ شئ. بحث عالم چې کوم بحث دی دا به کټ کړئ دلته به راشي او د ده اقوال نو په دې باندې ډبل کلیک کړئ د ده اقوال به راشي چې رواتو باره کې څه ویلي. ټیک شو. نو یو خو دا طریقه ده چې تاسو د عالم اقوال لټوئ نو د عالم نوم به ورکړئ. دویمه خبره طبقې په اعتبار سره نو دا تقریبا 37 طبقات دي. نو که تاسو وایئ چې د طبقو په اعتبار سره لکه زه مثلا د 9مې طبقې علما لټوم. 9مې طبقې علما نو بحث وکړم طبقه به سلیکټ کړم 9مې طبقه کې به سي رابشي چې کم افراد دي په 9مه طبقه کې نو به راوالي دي او دا تقریبا د 2مې صدۍ لږ وروستوني دي.
یعنی 220 خواوشا پوری دا طبقه تقریبا تلی ده که آخر کې حفص بن عمر دی. اقوال د دې نه څو دي نو هغې مو سره دا ورکړي چې دا د دې اقوال دي په دې کې. ټیک شو. لکه عبدالله ابن مسلمه دا عالم دی، امام مالک شاګرد دی، نو د رواتو باره کې څه کلام کړی دی که نه، نو د څلورو باره کې د اقوال دي. لکه سلیمان بن المغیره باره کې وایي چې ما رأیت بصریا افضل منه، او د بهلول ابن راشد مغربي باره کې کان وتدا من اوتاد الارض. بل چې تاسو لټوئ د سنې وفات په اعتبار سره هم لټولی شئ، خو د لټولو دپاره به یو خبره بله یاد ساتئ. دلته چې دا معلومات راغلي او زه دلته راوي لټوم یا عالم لټوم، عالم ناقد لټوم، زه دلته ورکم لکه البخاري، نو دی به دا نه راغلي، لا توجد نتایج. وجه دا ده چې دلته دا کوم معلومات نور ورکړی شوي دي نو دا صحیح نه دي د ده باره کې، یا دا معلومات صحیح دي نو دا نوم د دې باره کې صحیح نه دی، نو تاسو به حذف بټن وهئ، بس د هغې نه دلته تاسو ورکئ نوم، نو دی به راواخلي. لکه زه اوس بخاري ورکم البخاري، نو دی به راواخلي. امام بخاري هم دی او نور داسې افراد هم دي چې د هغې نسبت سره هم بخاري شته، نو دا 11 کسان دي. نو تاسو پکې مطلوبه امام به اوچت کړئ چې هغه کوم یو دی. لکه زه په دې کې ګورم چې امام بخاري دا دی، محمد بن اسماعیل البخاري. دلته هغه نومونه به ذکر کوي چې په کوم باندې دي مشهور دي. دلته د دې مرتبه چې ثقه دی که نه دی، دلته یې طبقه ذکر کوي. امام بخاري د 10مې طبقې دی، دلته یې سنې وفات ذکر کوي او دلته یې اقوال. نو د ده اقوال تقریبا 4883 اقوال دي، 4883 اقوال دي. که تاسو دا کلیک کوئ نو هغه روات به دی راواخلي. د کوم راوي باره کې چې تاسو دا نتایج دلته روان دي دا به رسي 4883 ته. لږ غونتې وخت واخلي دا به خپل حد ته ورسیږي. او په دې کې لاندې راځئ نو تاسو روات ګورئ د راویانو باره کې د امام بخاري اقوال ورسېدل نتایج 4000 ایګوټ کې وګورئ 883 او د دغه رواتو باره کې لاندې راشئ نو تاسو ته روات به میلاو شي چې کم راوي هم تاسو د امام بخاري قول لټوئ چې د دې باره کې څه ویلي دي. لکه عمرو بن عبید الله حضرمي، امام بخاري وایي چې نبي علیه السلام یې لیدلی دی، ولا یصح حدیثه، ولا یصح روایت د دې نه ښکته طبقه کې یعنی. ټیک شو. ښه دغسې عالم لټول د سنې وفات په اعتبار سره، نو په دې کې سنې وفات د سیوطي پورې ورکړي دي. سیوطي نه ښکته کسان پکې نشته. که زه علما لټوم نو علما اخري که تاسو ګورئ 911، نو سیوطي 911 کې متوفا دی. نو داسې هم نه ده چې هر کال کې کال په اعتبار سره، نه، علماو په اعتبار سره دی. کله منځ کې وقفه 10 کاله هم راغلي عالم پکې نه، کله د هغې نه وړاندې وي. لکه 902 کې سخاوي وفات دی، 911 کې سیوطي دی، 902 یې ورکړی او 911 یې ورکړی او داسې ځئ. نو سیوطي پکې اخیرنی دی. صحیح ده. زه په دې کې زه یم چې د امام ابن ماجه یا د امام نسائی اقوال ولټوم. که تاسو د امام نسائی سنې وفات وګورئ نو هغه 303 دی، 303 دی. زه د دې نه بحث وکړم نو دی به 3 کسان راواخلي. یو د هغې نه امام نسائی احمد بن شعیب النسائی، بل دا سحنون مصری. نو دا 303 کې 3 واڼه دي. 303 کې 3 واڼه وفات دي. نو امام نسائی د امام نسائی څونه اقوال دي؟ 2658 او د رواتو باره کې چې څه ویلي دي لکه ابان بن ابي عیاش اسدي، د ده باره کې څه وایي متروک دی، څه دی؟ متروک الحدیث دی. دا د قول دی. د نور علماو اقوال نو نتایج که تاسو ګورئ 33
اقوال راوړي دي. د ابن معین قول هم راوړی دی، د یحیی بن سعید القطان او د وکي او د ابن سعد او د عمرو بن علي فلاس او د ابن دینار او علي بن المدیني او ابن مهدي او شعبه او ثوري او ساجي. نو دا د ټولو، نو تاسو مقارنه هم کولی شئ. ټیک شو. دغسې د مرتبې په اعتبار سره راوي لټول. مرتبه داسې ده، تاسو وایي صحابي لټومه، څه شی صحابي لټومه، نو بحث کې به صحابي ورکړي. چې اقوال تی مروي دي پس کې جرح او تعدیل باره کې، نو هغه اقوال به دي راوالي. ټیک شو. څه شی هغه اقوال به دي راوالي. دغسې که تاسو وایئ چې داسې راوي چې هغه عالمي او جرح تعدیل اقوال تیم وي، ثقه حافظ هم وي، نو کلیک به کوئ تاسو او بحث به وکړئ. په دې کې 345 افراد داسې دي چې هغه ثقة حافظ دي، ثقة حافظ دي. لکه دا ابراهیم ابن یعقوب جوزجانی، نو د سن وفات 259 دی، 259 دی. تاسو دا کلیک کړئ نو 339 اقوال دي. لکه ابان جوریری، نو د باره کې څه وایي؟ زائغ مذموم المذهب دی. یا لکه زه دلته راشم یو راوي بل ګورم پکې چې په دې څه کلام کړی دی که نه، او د قول د باره کې شته که نه، او هغه د نوم یې د میم نه شروع کېږي چې دا محترم پکې شته که نشته. محمد ابن الفضيل الضبي نوي زائغ عن الحق، زائغ عن الحق، مشهور راوي دی. او زه پکې یو بل هم ګورم چې دا پکې شته که نشته راویانو. نو سالم ابن ابي حفصه دا کټر غالي رافیزي دی. تشیع کې د څه دی رسېدلی دی. نو د باره کې که تاسو نور اقوال ګورئ نو راوي باندې به ډبل کلیک کوئ، نو دا 20 پورې اقوال دي. څه دي؟ 20 پورې اقوال دي. ټیک شو. نو تاسو د رتبې په اعتبار سره د ناقد مرتبه چې ناقد کومه مرتبه کې دی، دغسې که په نفس ثقه افراد ګورئ چې هغې کلام کړی دی، نو بیا خو دی به راوړی 253 کسان دي. څه دي؟ 253 دي او ډېر دي. دې سره دلته تعداد هم ښیي چې په کوم کوم کسانو باندې نقد دی. که محمد بن علي ابن الجارود، نو د دې څلورو کسانو باره کې کلام کړی. دغسې د اقوالو د تعدادو په اعتبار سره هم تاسو لټولی شئ. مثلا ته یو تعداد عدد ورکړي چې یاره 20 اقوال پکې د چا چا نه مروي دي، 10 اقوال پکې د چا چا نه مروي دي، 15 پکې د چا چا نه مروي دي، 15 پکې د چا چا نه مروي دي. که زه ورکومه 20 اقوال، نو بحث به ووامه، بحث وټم، نو د څلورو کسانو نه 20 اقوال دي. څو دي؟ 20 دي. مثلا زه بل لټومه چې 25 پکې شته که نشته د چا نه، 25 والا پکې هم شته. یعنې داسې علما هم شته چې هغې څه دی، هغې نه په جرح او تعدیل کې 25 اقوال مروي دي، 25 اقوال مروي دي. او د دې نه سوا مثلا زه وایم چې 100 اقوال د چا نه شته که نشته، سره به ورکړم. 2 کسان دي پکې. څه دي؟ یو جزري دی، جزري خو ابن الجزري باندې مشهور، محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف، دا مشهور دی. جزري مقدمه د جزري چې لیکلې
نو مرتبه د صدوق د حسن الحدیث دی څه دی حسن الحدیث دی او بلم پکې د محمد بن عبد الله سنه وفات 833 دی 833 او د دې بل محمد بن عبد الله بن مبارک 254 اقوال سونه دي سو اقوال نو عالم لټول په مختلف اعتبارات سره نوم په اعتبار سره خدایي د لپاره لازم ده چې تو عربي کیبورډ استعمال کړي طبقه په اعتبار سره نو 37 طبقات دي سنه وفات په اعتبار سره 911 پورې افراد دي یعنی 911 اخیری سیوتی دی ښه او په دې کې عراقي راغی ذهبي راغی تمام تر راغی څونه چې تاسو ګورئ 911 او د اقوالو په اعتبار سره او د رتبې په اعتبار سره مثلا زه ذهبي لټوم څه شی ذهبي لټوم ذهبي خو چونکې لوی سړی دی او ډېر لوی سړی دی لږ نه ډېر لوی سړی دی الذهبي امام حجت 11601 اقوال دي 11000 یعنی په دې سافټویر کې دونه اقوال دي او هغه روات نو هغه هم دی راړي سنې وفات ذکر کو نو ابان بن خالد حنفي نو خبره منکر د دې باره کې تاسو د نور علما اقوال ګورئ نو هغه هم تاسو مقارنه کولی شئ صحیح ده په دې طریقه تاسو د راوي یعنی د راوي باره کې د عالم حالت او د هغې الفاظ او اقوال دا راړولی شي